الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. محترم رور پختنه کړی دا چې یو ملحد انسان دی او هغه دا خبره کوي چې په قران کې د جنازې کولو ذکر نه دی راغلی، نو لہذا زه چې کله مړ شم نو په ما باندې به تاسو جنازه وغیره نه کوئ. نو د ټولو نه اولنۍ خبره خدا ده چې کله یو سړی ملحد شي نو په د باندې جنازه کول ډوله په کار نه دي. واده ورې د بالکل د په دی وصیت دی عمل وکړي شي په د ډوله څوک جنازه نه کوي، ځکه چې ملحد شونه د کې به د ایمان غزره ایمان هم د کې نه پاتې کیږي. د په قران پسې خندا کوي او احادیث خودي د سره ډوله منینو، او چې څوک د احادیث نه انکار کوي منکر حدیث دا کافری. خو باقی د مسلې وضاحت دی، نو الحمدلله په قران کې د جنازې ذکر شته او احادیث خو د باره کې ډیر زیات راغلي دی او هغه په چا باندې پټ نه دي، هر چاته هغه حدیث معلوم دي. او برحال مختصر جواب دا دی، عبد الله بن ابی ابن سلول چې دا د منافقانو رئیس او مشر، کله چې د مړ شو نو د زوی عبد الله بن ابی ابن سلول دی زوی ایمان ناوړو، د زوی نوم عبد الله او د پلار عبد الله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې زما پلار مړ شو، ته مال د خپل کمیس راکا چې زول پکې کفن ورکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم داغو د زړه د خوشاله ولو د پاره خپل کمیس غل ورک او دای ورته ویل چې ز خپل درزمه بیا ورلې په داسې حال کې چې د قبر تخکته کړی شوی وو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه راويستو په خپل لاس مبارک هغه د کمیس ور واغوستو او په دې خله کې ولا تبرکان لاړې هم توکړي او بیا خخ کو او جنازه په هم وکړه. کله چې جنازه کوله نو په دغه وخت کې عمر رضی الله تعالی عنہ رامخ کې شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې لمن نونی ویل اے د الله رسوله دا ته د چا جنازه پڑھاوي؟ دا هغه کافر نه دی چې په پلانې ورځ کې دا خبره کړې و، په پلانې ورځ کې دا خبره کړې و، د کفر هغه کارونه ورته راخکاره کول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته مسکی شو او ورته یو فرمایل اخر عني یا عمر، اے عمر زمانه جدا شه. بیا ورته وای ما ویلو، ناغه په جواب کې او فرمایل چې انی خيرت فاخترت، الله ما ته اختیار را کړی دی نو بس ما خپل اختیار چې کم دی استعمال کو. لکه دی آیت ته د الله نبی اشاره ورکړه چې الله وی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم. نو نبی علیہ السلام ورته چې ما خپل اختیار استعمال کوم او استغفار وغوښتو. په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مصلحت او هغه دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته کمیس په دی وجبانه ورکو چې د عباس رضی الله تعالی عنہ ته کمیس ورکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل تر بدله چې کم دی هغه خلاص کړه. دا روایت چې کم دی د بخاری کې راغلی دی 1366 کې او بیا 6360 دا د مسلم حدیث دی او د قرنګ مسند احمد کې دی. د بخاری د مسلم حدیث کې وسبه د سیم راغلی دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا لاړ دغه د قبر سره ودرېد نو لګروستو الله رب العالمین دا دوا آیاتونه چې کم دی نازل کړل چې ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ګوره دې کې د جنازې مونږ دې کنه ولا تصلي او مون د جنازې مکوا على احد په حس یو تن منهم د دوینا ماتا چې مرشي ابدا حس کله ولا تقم على قبره او مو درېګه په قبر داغو ولی انهم کفروا بالله ورسوله یقینا بی کفر کړي دی په الله او په رسول داغو وماتوا وهم فاسقون او مړ شوی دی په داسې حال کې چې دوی نافرمانو. نو الله نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې دا آیاتونه نازل شونه دینه پس بیا په کافر منافق سړی باندې بیا
چې دا سيو چې عقیدتن به منافق هغه باندې به جنازه نه د کړي. نو دی آیت کې د جنازې د مانځه حکم دی. د دې معنی به سړی څنګه کوي چې ته د جنازې مون په قران کې نشته. دا آیت شان نزول بخاری مسلم مسند احمد حدیث نه بالکل په دغه طریقه ثابت دی. او حدیث خو دې باره کې ډیر زیات دي چې چا د مسلمان جنازه وکړه، بلکې حدیث کې راځي د یو مسلمان په بل مسلمان 15 حق دي. هغه کې یو حق دا د اتباع الجنائز چې جنازې ته به حاضرېږي، او چا چې جنازه وکړه فله قیرات، هغه د پاره یو قیرات اجر دی. قیرات دومره دی لکه له احد دا غر که دفن ته ایثار شي بل قیرات اجر الته ملاویږي. صرف دومره دا چې د هجرت په اول کال باندې جنازه چې کم ده دا مشروع شوې ده، دینه مخکې نه و. کم صحابه چې مکه کې دینه مخکې وفات شي په هغوی جنازه نه ده شوي، بیا د هجرت په اول کال باندې جنازه چې کم دی مشروع شو. هغې نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل زوی ابراهیم رضی الله تعالی عنہ چې د 13 میاشتو په عمر کې هغه وفات شوی، فضل ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دغه بچی ته غسل ورکو. بیا فضل ابن عباس او اسامه ابن زید رضی الله د دوانو قبر تم کوس کړي دي. نبی صلی الله علیه وسلم په د خپل بچی باندې چې کوم دی جنازم کړي د ابراهیم باندې، او ویل چې دا به د عثمان ابن مزعون رضی الله تعالی عنہ په خوا کې جنت البقیع کې خخو الته بیا دفن کو، بیا ولا په قبر باندې اوبو وغیره هم وشیندلې. او جنازې د الله نبی کړیم دي، احادیث د دین ډک پراتی دی. الحمدلله من قران هم منو، من حدیث هم منو. او که یو ملحد وای چې هغه سبا منو چې صرف قران کې دی حدیث نه منو، نو دی به هیڅ هم نشي کولای. ځکه نشي کولای د ته به الزامن وای چې ته دا مونږ کې، نو ته ماته مونږ په قران کې وخایا. قران کې صرف دومره راغلي دی اقیم الصلاه د مونږ پابندي کوي، نور هغه کې دا نشته دی چې د ماسپخین مون دومره دی او د مازیګری دومره دی او د ماخام دومره دی، یا رکوع په دې طریقه کې، سجده په دې طریقه کې، قیام په دې طریقه کې. د قران کې د زکات حکم راغلی دی، واتو الزکات. مصارف د زکات سورۃ التوبه کې 61 نمبر آیت کې پیش کړی دي چې دې خلکو له به ورکه. خدا خو نشته کنه چې څومره پیسو کې به زکات، څومره سرو زرو کې به زکات، څومره چاندې کې به زکات، څومره نقدو کې به زکات، څومره سارو کې به زکات. دا خبره چې معلومه نو دا به ته په احادیثو کې ګوري، او احادیث دا د قران شرح ده. الله زمون نبی ته ویلي تبین للناس، ما قران دین نازل کړي چې ته د دې قران خلکو ته وضاحت وکا. نو اوس دا خو چې ته حدیث نه مانی ته قران نه مانی، الله زمون نبی ته خلکو ته وضاحت وکا. هغه وضاحت په کم ځای کې دی؟ هغه په صحیح حدیثو کې پروت دی کنه. نو په قران باندې الب عمل کیږي چې کله ته په حدیثو باندې عمل کوي. چې په احادیثو عمل نه کوي منکر حدیث دا منکر قران هم دی. د باره کې زمون شیخ دی شیخ عبدالسلام الرستمی نور الله مرقدو، زما ډیر خوږ او ډیر ګران استاد وو. الحمدلله زه دا شاګرد یم. هغه کتاب لیکلی دی انکار حدیث سے انکار قرآن تک. د دې خلکو پرات کی چې دا څوک د حدیثو نه انکار کوي نو دا د قرآن نه منکر دی، او هغه ثابته کړې ده دا خبره. والله اعلم. هذا بالله التوفیق.